السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. ما چې نن سوچ کوو یاره مې نن د پی ټی آی والے کومه راوتی وو هغه ته احتجاج ته په څلورو صوبو کې غالبا ناوتی وو چې 5 اګست د عمران خان د ازادۍ ورکړی وو که نه یاره ما خو څه ونه لیدله. زمونږ د کلي نه خو ما یو کس ته پی ټي آی ونه لیدل چې په دې پل باندې واخو شنه جنډې یې نیول وه. د مین روډ چې ماسپښین ټایم کې ووتم نو په توره پټه مې تقریبا 4-5 ګاډي ولله چې د پی ټي آی جنډې پې وې او هغه مې چا وویل چې د دغه نه ښکته لار نه ده، د چکدرې نه ښکته نه شو او د اټک نه خواخوا نه شي تللی، څرمن ته یې هلته اړی که نه. نو لکه اوس په دې کې موږ څه نه شو ویلی یاره چې لکه دا کومه ولې به روانه ده دلته چې په کور کې فیسبوک ته کیني پی ټي آی والا که نه نو ځمکه او اسمان یو کوي. موږ یې خو بیخي سر دښمنان یو. موږ به هغه وکړو په کلي کې چې دوکان کې وران شي که نه دا دوکان د اټونو کته راغورځوي او چې کله د پل نه د اخوا د تلو خپله یاره احتجاج دی نن راوځه که نه لاړو شو یا زما هېڅ ضروري کار دی او مړه بیا به لاړ شي نه شم تللی هغه ته پته راکړه ولاړم نو بیا مې سافټویر اپډیټ کوي نو خبرې چې ده که نه چې مهرباني وکړئ لږ په ځان کې څه دا کوپړې نه دی کې دې ستاسو بوس دی بوس دماغ پکې ماته نه ښکاري ځینې چې بیا سبا خفه یې وګوره بیا هم په تګ نه شي یادولی په چې یاره دا خو سیاسي ورکران دي دوی وهل ټکول وخواړه نو لږ ښه د سوچ سمج سره کار کوئ او بیا وځئ. صحیح ده او